والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى زميزت مندو سورة قیامت او په سورة قیامت کی اللہ جل جلالہ د قیامت یو تفصیلی نقشه پیش کړي او قیامت اثبات د قیامت او قیامت قائم دل په قرآن عظیم الشان کی یو مستقله موضوع ده او د قرآن په هغه اهم بحثونو کې او په هغه بنیادی مقاصدو کی یو مقصد دے اثبات القیامت د اثبات القیامت د پارا په سورۃ البقرہ کی درنگ مختلف قسمہ دلائل واقعات سرا اللہ جل جلالہ داغی اثبات کرے اور په سورۃ الکهف کې د اصحاب کهف په واقع کې ګڼ حکمتونه او سبقونه او وعظونه دي یو وعظ پکې دا دی چې 300 کاله صد پاسا نه کاله یا 300 مکمل دا خلق پراتو ودو اللہ جل جلالہ په حفاظت وساتل او ټیک ټاکي را پاسول دام د قیامت یو دلیل دی او درنګ د عزیر علیه السلام واقعا سل کال اللہ جل جلالہ په یو ځای یو مقام کې مړ پاتې کو خر خپل څورلای د وخت مطابق ور سره همړ شو سل کال بعد را پاسو او هغه عین العلم وختو چې زی بستر ګوینم او را پاسیږي ما ته پته لګي چې دا مړ دی او را ژوند دی شو فاماته الله 100 عام الله جل جلاله سل کال دې مړ پاتې کو ثم بعثه بیرا پاسو سل کال بعد بیا ته تاسو کو څومره وخت تیر شوه دې ستا هغه ته علم نو وانظر الى حمارك ولوستا سرغیت گورا چې اډو کی بسمه چمڑا او پلی پرتی دی تو تگورا چې زما په حکم پختای لذي دلاس هډو کې خپل ځای لذي او هغه په مخ کې د خر ډاکچه جوړ شو اډو کې ودرېدل وخراله پورې ون خطلا صاحب کې واچول شو دا په مخ کې خر ټیک ټاک شو وې کده په هر صورت قران کې داسې
نور ګڼ واقعات دي د ابراهیم علیه السلام چې څلور مرغانې ونیول چکنی کړه او هغه بیا په یو غونډۍ کېښودله ویل دا وله یو شي سر به لاس کې و هغه غوښه به سره د بڼو د هر څه نه راروانه. به هر صورت زه مختصر ټول مضمون ته نظم دا کوم آیتونه مې چې ویلي د دې مضمون ته راځم. موږ او تاسو چې الله جل جلاله پیدا کړي یو سفر ته یو منزل ته روان یو. واړه زلمی شو بوډاګان شو سپینګیری شو د دین وروسته یو وخت را روان دی یو باریک وخت دی یو سخت وخت دی چې هغې ته وایي زنګدن د روح ایستل مړه کېدل. دا په موږ او تاسو را روان حال دی. الله دې راته آسان کړي او زړه نه بری دا خبره زړه نه تسلیموي چې مړه مرمبا او کټ به مې اخیستل شي او زه به د دې جهان نه رخصتېږم. نه لوی لوی ارمانونه دي تمناګانې دي کور به جوړوم واده به کوم بلډینګ به جوړوم بینک بیلنس به جوړوم بچي به وي ګاډی به اخلم مختلف قسمه تمناګانې دي. الله جل جلاله فرمایي کلا دا جراثیم د دماغونو باسا دا سوچ فکر ختم کړه انکار دا سے مکوا دا قیامت دا انکار مکوا. مکی اللہ جل جلالہ فرمائے لا اقسم بیوم القیامہ لا دا سے ندا سنگ چستا خیال دے سنگ چستا گمان دے دا سے ندا اقسم بیوم القیامہ زدتا دا قیامت پور ازبان قسم گمان. آخری چیز منگا استاسو خبر مضبوطی گی بس وہی تسلی میں وکا او تو زمانہ صحیح بچ اخلاص ہے. بس اللہ وی قسم دتا کوم چه قیامت حق دے زمان استا قیامت بے رستو چنگ ذکر کئی کلا دا سوچن کی چمبرگ نشت دے اذا بلغت التراقیہ کلچ روح راورسیگی التراقی مریتا روح راٹو لئی فرشتے را لے ناشنا مخلوق را لے او دا دیر سخت حالت دے اللہ دی پمند ہوتا سوکسا یو طرف تا پلار دے مور دا زوی دے انگور دا لور دا کمرہ دا پلکور دے ارمانو نے غٹ غٹ چپان گئی دے طرف تا پرشتے را دے دے دوڑ مخلوق ای دے دے یو دا رخصتی گی او دا بل سمیلا گی او دے خپتی پیگی چه زمان دا دی خلقو سا ملاقات دے و دا دی اخیری ورساو نمی سدے رخصت ہے. اللہ جل جلالہ فرمائیں اذا بلغت التراقی آکل چی روح راورسیگی مریتا نو دا سخ حالت دے پدے حالت کی چوک نصیتو نہ کئی چوک وسیتو نہ کئی چا جبا چکم دے بالکل بندشی دلتا کور والا تم پتہ لگی چو دا ہوزی او چا پتہ لگی والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق یو پندے دبلی پندے سر لگی گی لتی ہوئی نو روح دیر گران دیر زمائی عزت مندو
د دې استل ډیر مشکل دی الله پاک دې موږ او تاسو ته آسان او چې بیا د کافر سړی نه او د فاجر سړی نه او د فاسق سړی نه مړه دا دومره سخت نه لکه د ژوندي ګډ نه چې سرمنو باس دا دومره سخت حالت او چې مؤمن سړی مطیع سړی تابعدار سړی فروح و ریحان و جنت نعیم دلک شمالی دل خسته درې خم رومال دل ډبر ولی د دروح ډېر مزیدار دی الله دې په دغه کې حساب کړي والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق یو پندې د بل پندې سره لګيږي دل کې وې دې مرین دا ما او تا ته وې زما وروریا دا زما استحال دی خو یا لس ورځې پس او یا لس کاله پس او یا لس هفته پس او یا لس سکنډه پس دیم قول د مفسرین دا دی والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق یو پندې د بل پندې سره لګي یو پندې دنیا د بل پندې آخرت دی د دنیا د رخصتیږي یو پندې راځي او بل عالم ته بل زیت د گاوند جوړيږي دا بل پندې دا او دې په دې وخت کې خپيږي چې د یو ځای نه وزم بل ځای ته روان دي د ناشنا مخلوق سمې څه دي سم د حالت د نزع دي زنکدن دي سکرات الموت دي او ډېر سم وجاءت سكرة الموت رال چپی د مرګ ذالک ما كنت منه تحید الله ودا هغه شی تا ته منډه والا ته تخدیدلی تا سملاو شو قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم قلت تو اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الموت الذي تفرون منه اغمر چتت تختی فانه ملاقيكم تختنا تختنا اغت ورتختی الله وی فانه ملاقيكم تتختی دا ملاقات دور روانه من خود ځان بچو چې بچ بشو کولای به وکړو منډه به وکړو ولیکن الله وینا نه ته خو د مرګ نه تختې نه مرګ له ور تختې دا به تاسو خامخا ملاویږي وما تدري نفس بأي أرض تموت یو نفس تدا پته نشته چې په کوم ځمکه باندې د زمانه روح اخستل شي سلیمان علیه السلام چې په ټول دنیا باندې بادشاہي و او دا تخت په هوا روان تفسیری مدارک د سورۃ لقمان په تفسیر کې واقع نکړي چې سلیمان علیه السلام الله څنګه بادشاہي ورکړي نخبل تخت باندې ناشته یو سړی ور سره هم ناشته او یو ناشنا عجب سړی رااله د مجلس ته او بل یو کس ته دې سړی ته ډېر په عجیب نظر ګوري نو سليمان عليه السلام ته د خپل کس ویلي چې هوا ته حکم وکړه چې ما یو سکلی تا او د تکل ډېر لري سليمان عليه السلام هوا ته حکم وکړو ولدا پلانې جزیره ته وېسا بوې تو روان شو د درې ته پوسو کو ته سو کې ویل زه هم ملک الموت زه خو د مرګ فرشته یم
خنه ویل دته دی ولې په قار قار کتل ویل په قار مې نه کتل په حیرانتیا او په تعجب مې کتل چې ما ته اډر د کم ځای دی سړی په کم ځای کې دی ما ته خو اډر دا دی چې په پلانکۍ جزیره کې د دنه ساه واخله او زه رالم ګورم چې دی به اوس څنګه هلته رسي او ټیم هم کم پاتې دی خو چې دی هلته تاو هوا ته حکم وکړو هوا چې دی هلته رسوي زه به ورسېدلی د دنه به په هغه جزیره کې زه څه کوم روح اخلم زما عزتمنده مرو به دواړه زړه یې د تسلیم دا خبره زړه ته نه کوزیږي الله جل جلاله فرمائے سورۃ قیامت دے دا نقش ځان تکی دا سبق کا یو ورځ بدا سراشی کلا اذا بلغت التراقیا دا سے خیال مکو دا سے سوچ مکو چند بمرما قیامت بن راځي اذا بلغت التراقیا کل روح را ورسیږي مریتا وقیل او دابو ویلشی من راق څوک شته د دم درندې سخت د په دغه وخت د هر چا زړه وراني سای وراني ورسب خپي جاړي د پخپلم سا اخلي رخلي هور خپي لوري خپي سای زرازي بالکل سخت د وقیل من راق څوک شته د دم درندې چې دم واچي په دې بابا کاکا لالا باندې الله مونږ ته آسان کړي نو کله چې دنه سازي لتوال شي فإذا برق البصر وخسف القمر کله چې سترګې کیری فرشي نظر هم چپ شي پوز بتګ شي حالات بالکل بگڑاو شي کور ورتم پتلګي دا سړې زمنګ رسدي فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها الله جل جلاله فرمائے بدلا بدر کوم جزا بدر کوم سزا بدر کوم زکت ناری نہیں کت تکلی تیرا من کد دارو واپس درا ٹھیک شي تیرا کلن سزے نے رانی سے کچرتی د روح پروګرام د ډاکټرانو سره واه تا به دیو پیسې لیدلې چې ډاکټرانو به څومره پیسې ګټلې انا د خپینه مې نیولې د بایشه وزر کو روح مې د خپینه نیولې خودونه دوايي واړي او دونه ټیسټ واړي الا دا د لاست مې روح نیولې نه نه فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين الله وایتی واپس کا نزا واپس کز دارو هر کا گماتی واپس بدن کے خور کا ترشتیائی کته مصدقی تتکړی ستا خبر رشتیائی چې بڑا قیامت نشتاو مرگ نشتاو دا تصور ستا رشتی وقیل من رات اعلان بوشی دقیل قائل معلوم مدر ہر یو کور کے غد کے قیل من رات سورت دمدرد دیشت چی سورت حسن وئی خزم وئی مورم وئی لرم وئی وسیم وئی اللہ سوک بسورت یسین وئی ملیش سے پسلار سیالا دے پخپلم سورت یسین راوالی و زنی پکی پالنامہ راوالی وارخطا ایدا کو زما عزت مند ته خدل تدا کوي چې څوک روح ران غاړي غڅوي وقيل من راق او ویلشي فرشتي په خپل منځ کې د आवाज کوي من راق څوک به پرړي دا روح کدا غندي دارو خراب دي دارو خبيث دي فاسق فاجر دے کافر دے پخپل منز کی دا پرشتی یو بل سباس کی من راق مڑدا گندر بپورت چوکڑیو بیا بدا اسمان دا دروازو نراح خطا کی اغی خپل باس کی کوروالا خپل باس کی
وظن انه الفراق او دې په دغه وخت کې دا یقین کوي وظن بالکل د پوخ دا یقین دی انه الفراق زما وس جدائی د دې علم بل علم تو روانه وان ته خیقینی ما تا بخبي وجود هو ناشنا خلق راغله د دې زینه و زما د جدائی د باس خزا پاتی بچے پاتی میک پاتی گاڑے پاتی پنڈر پاتی وای وای ما خډیرا خواري کړي وا او ډیر ارمانونه او ډیر تمناګانې وي وظن انه الفراق د دا یقین راغی چې زما جدائی ده زه د مور نه جدا د پلار نه جدا د خور نه جدا وستغی غریبانانو نکی اچھا اللہ دے احسان کی چې روح د جانا وزیو نیکی کنا بیا پکی عالمان وی زدا ہو چې روح دکھئی او تنی کاملے نمڑا الموت جسر یوسل الحبیب الى الحبیب مرک خویو پل دے او دا سے بہترین پل دے حبیب حبیب ترسے دوست دوست رسے رسے چھ مرا حالتی کنا برابر حالتی اول تا حری و غلمانی او ستا روح چکم دے زمان عزت مندہ دریخم پر رومال کیو کہ استفش بوئی ورطرتا تیارینی کنا نبیا یوسل الحبیب الى الحبیب ستا پا انتظار خلقو حبیب حبیب لالارے دوست دوستا لارے او چھے بد عملی او گڑوڑ عملی نمڑا دا عظمکت آتوئی دا قبر تاتوئی ستارا تل دینا مبارکی مبغض سڑے وی زما ډېر بد شوی زما د نکرک کېدل چې مال رالی اوهو په ایستلو کې سختی او چې لاړې که نه حکم کور ته نو هلته هم تا ته ستړي مشي نشته بد ردي غلطه وینا ده او د وینا سره سره بد سلوک هم ستا سره شروع دی اوس آسانې لارې ما ہوتا تھا 60-70 سال دا اللہ را کرے صد پارا دائرہ تویلی پا صورت قیامہ کے چھبائی کدا 60-70 سال جن تا صحیح تیر کو الموت جسر یوسر الحبیب الى الحبیب پا پل را پوری وتی مزیدی بس پلو زمان استاب منز کے محبوب محبوب للارے او چې بد عملو بد کردارو بد یقینو غلط عقیده وا اوهو بیا الله جل جلاله فرمای فلا صدق ولا صلى نی تصدیق کو نه د منځګو منګزارم یا د مانځ عمل کو یا د مانځ عقیده نوان ولکن کذب وتولى دروغ جنو زما دینی چکم دے درو گڑلو تولا او مخبم اڑو شابم اڑو زما دین تا دالا چکے ثم ذهب الى اهله يتمطى دیو بیلاڑ پر پورتا داد کبر قدم نبی لگول کبر جن بلاڑے پورتا دلا دا چرت خیال جو ما تبناشنا مخلوق راضی او زب سکے گما مرما او زمان بروح پرشتی اخلی اللہ جل جلالہ دی خم مقام را بہتر مقام دی اللہ را او زمان عزت مندو صح مقام پدیز ختم ندا چی پدغز ختم وے روح وطلے او دا سخت وے بس پدغز ختم و بیان باچا نا 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 مخت سختی دی مشکلات دی اللہ جل جلالہ فرمائی اولا لک فاولا
ثم اولا لك فاولا تباشی بیا تباشی بیا تباشی او بیا تباشی نعوذ باللہ من ذالک یا اللہ دے حالاتنا نمی مسلمان بچو ساتے اور دے کافر ہو دے اولا لگا تباشی پا دنیا کے فاولا بیا تباشی پا قبر کے ثم اولا بیا تباشی پا محشر کے فاولا تباشی پا جہنم کے نو ہر زی کی تباہی تباہی دا اور چی نیک سڑے ایمانداری دا یقین والائی اور ایمان دے برابری نو مڑا بیا ہو دا سورت رحمان پا باغنو کی بے گرزا بیا سورت رحمان راوارا چستا دا پارا حوری دی غلمان دی باغن دی چینی دی خیستا خیستا نعمتون دی مثل الجنت اللتی وعد المتقون بیا استاد پارا جنت چه تقوی ولسی اللہ وعد کڑی دا نو بیا پاگئی کی رضمائی عزت مندہ دا چینی دی دا شودو دی دا شارب دی دا شراب دی بیا اچھا سبکو دا حالت دسی یقینی دے بس دا یو خبر کو دسی یقینی دا سا وطل زما استاد روح وطل او زما استاد ورسا بچاڑی او دا اسرائیل علیہ السلام اعلان کری مڑول جاڑے زخو بیام دے کور ترازم زخو بیا ہم دے کور ترازم دا حالت دسی یقینی دے ایحسب الانسان ولن نجمع عظاما انسان دا خیال کئی چی دا بندون زمان وخیجی خاشی اڈوکی اڈوکی شی دے زرے زشی بیا بزما بدن سنگ جمکی بلا قادرین علی ان نسوی بنانا اللہ جل جلالہ فرمائیں داد خوب زانگو ختم کا دا خیال دے ختم کا بلا قادرین بلکہ زما دام قدرت شتدے دام طاقت شتدے و طاقت میں خود لندے علی ان نسوی بنانا استاد گتو بندون بم برابر کوان او عالمان فکری کی علی ان نسوی بنانا کی یو دادا چی تکل پسٹام بانے دا گوتا لگی سوشے لگی سٹام بانے دا گوتا ہو لگے کنا نو دی گوتی کرخی دی پشاک نہیں او زمان دا گوتی کرخی دا الیاس دا گوتی پشاک دا کرخی بدلی دی او زمان غسی دی پا دنیا کی چی سمر انسانان دی خزی دی نر دی وارلد دی زارلد دی دا ہر سڑی دا گوتی دا کرخی سی دی ہر سڑی دا گوتی کرخی سی دی جدا دی کمپیوٹر کی تور کا انا دا شناختی کار ستا دے کو دا بل چاہدے چی دیشے کی وی زدہ ستا دے ولمی ستا دا گوتا بلتا نلگی اللہ وی سوچو کا سنگ چی پا دنیا کے کمپیوٹر کے ستا گوتا ستا دا دا دبل ندا بلا قادرینا زو قدرت درمان علا پدی بانے اگنسوی بنانا ستا دا گوتا سرد دا کرو کنام پا دا شکل بے جوندے کمان او اقلی نقلی ترائیل زما استاد ٹیم تقریباً جے دیر تلے دے و لگ پاتی دیر ختم دے و لگ پاتی دی اس معلومات نے کی تیارے کول بکار دے تیارے پا مختلف ترتیب رکھی اول دوڑ ازم سر حساب ما ہوتا حساب کو کچھ لار شو بس سمجھو حاسبو قبل ان تحاسبو حاسبو قبل ان تحاسبو حساب ہو کئی کنا دینا مخ کی جتا سے حساب کی
صرف د هفتې ټایم ټیبل حساب کړه د میاشتې پرېږده چې د تېرې جمعې نه اوس نن جمعه وه ما د هغه جمعې نه دې جمعې پورې څه شی کړي نیکۍ بدۍ غیبت چغلي مونځ اودس څه شی کړي ژبه سترګې غوږونه لاس بدن څوک څنګه خوځېدلی زما په څه ترتیب خوځېدلی او الله وینا دا سوچ ونکړي ایحسب الانسان ان یترک سدى انسان دا خیال کوي چې مړه زه خو هسې محمل پیدا یم عبث پیدا یم هېڅوک رانه تپوس نه کوي نه 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 ته چېرته محمل ته خو قیمتي پرځی الم یکن نطفة من منی یمنا ته د منیو څاڅکې وې د مور په رحم کې وڅڅېدلې ثم كان علقة فخلق فسوى سوچ کا بیا درګې د وینې ټوکړه شولې بیا الله برابر کړې خسته شکر دل درکړو فجعل منه الزوجين الذكر والانثى بعض نارینه پیدا کړو بعض زنانه پیدا کړو ته نوې دوګونه می جوړ کړلې پیدا می کړلې څه نارینه او څه زنانه هډوکي پلې او شپېته کاله وخت او بیا ځن قدم راغې او تا دې 50 شپېته کې دا سوچ نه کوو دې کلونو کې الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى هغه ذات چې د نشت کړلې هغه ذات چې د عدم نه وجود ته راوستې دا به قدرت نه لري علی ان یحیی الموتى چې دا مړي دوباره راژوندي کړي الله وایي چې نبی نشته مې کړی نو مړه چې مړ مې بېرته خو دې څه کومه راژوندي زما عزتمندو وخت په ختمېدو دی زما استاده لږ د الله سره خلوت وکړو لږ خلوت کې کینو ځان له کینو د جلوت د زندګۍ نه علاوه مړه د دوست سره یار سره دکان سره بازار سره کاروبار سره دا خو زما استاد ژوند تېر شو ځان نه ما دا خو چې زما ستا خلوت د خوب دی بس چې وده شو ځان نه او چې رایق شو که نه نو کلم د چی سه خلوت دی او د ډوډۍ سم خلوت دی او د دکان سم جلوت دی زما ستا خبره اتره خو ټوله د دنیا د ماحول معاشرې سره دی کله خو ځان له شپې په توره تیاره کې راپاڅه او د الله سره خدمت وکړه که نه چې څه کلام خو وکړه څه به کېږي څه به جوړېږي څه به کړي زما عزتمنده دې له ټیم ورکول غواړي او د دې دپاره ټیم ایستل غواړي صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند صحبت چرسی ترا چرسی کند صحبت بنگی ترا بنگی کند چا صحبکی ده که د باجیر والا سکینا سے داسې کې استه باجمار بشي چیا که د دکاندار سره کېناسته هر ایټم بیات کی که د مصری سره کېناسته مصری بشي که د دیندار سره کېناسته دیندار بشي که د چرسی سره کېناسته وای یو درده خو منګله براکه کنه وای راشه دا غي صفت چې واوري نو مړه وای بیا خو بدن د عمران خان کرسي یې رشي تراشه یو دوړه یو درده خو وا تا تباغه دا غي صفت کوي تکله د نیکانو په ماحول کې هم کې نه کوي چې ستا دړه تسبیحه دړه صفایي دا هم څه شي وشي نو زما عزتمنده په دغه سلسله کې ستاسو جماعت ته جماعت هم راغلی اور جماعت دسی دے چې زمن مکرم دے معزز دے سب کے سب مہمان ہے ہمارے سروں کی تاج ہے ان کا اکرام ان کا نصرت ان کا مدد ان کا تعاون ہم پہ بالکل ضروری ہے محلے والوں کے لیے بالکل ضروری ہے انہوں نے ہجرت کیا ہے آپ لوگ نصرت کر کے ان کے ساتھ تعاون کریں اگرچہ اس کی زبان پشت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ پہ لازمی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے دے کہ ایک اوپرا ماحول میں انوکھی ماحول میں وہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور ہمارے ماحول کو پسند کر رہا ہے
और हमारे अहले ज़ुबान भी नहीं है, और फिर भी वो हमारे साथ मस्जिदों में चलते फिरते और इसी तरह खाना भी अपना, पीना भी अपना, उड़ना भी अपना, कपड़े भी अपने, सारी चीजें अपने खर्च कर रहे हैं और इसके बावजूद दीन की गम और फिक्र में निकले हुए हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि इनके साथ नुसरत करे, इनके साथ ताउन करे, मकामी जितनी भी हजरात है इनके साथ ताउन करे। अल्लाह जल्ल जलालुहु की दामन करो तौफीक की बात करो। اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وشماتة الأعداء وسوء الأخلاق. اللهم أعطنا علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابة ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين. لا شمر بالجيش والتراوي بالتشريف لا ولا أجر ولا والد.